بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا جزاك الله. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. داوس بیان د شنایع د یهود دي. شیخ سی وی بیان د شنایع د یهود عیبونه، بعض نقصانات عیبونه بیانوي، و تعلیم صبر به مسلمانان او مسلمانانو ته تعلیم د صبر ورکول شي. تاسو غواړئ صبر کوئ، دو به تاسو ته قسمه قسم شنایع او قسمه قسم تکالیف به تاسو ته رسي، تاسو په صبر کوئ. پیږئ دا ما یشترون پوری فبئس ما يشترون. فبئس ما يشترون. شنایع بیانېږي اوس. لقد سمع الله قول الذي یو شنیع عداله الله وی چې لقد سمع الله قول الذين قالوا اوري الله تعالی بشکا لقد تخير بر بشکا اوري الله تعالی وینا د خلقو قالوا چې ان الله فقير ونحن اغنياء. الله فقیر دی، محتاج دی، من غنیان دو. دا خبرم کې پکې دا يهود دي. هر کله چې نازل شو دا آیات چې منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک چې الله لبا قرض حسن ورکی. دې وخت دی يهود وی قالوا لو كان غنيا، کچې دې الله تعالی غنی وي، دی فقیر دی، موږ غنیان نو دا موږ تقاضا نه کوله. لامس تقرضنا، موږ نه به قرض نه غوښتو. پیږئ به کنه، خو دې غنی دی فقیر دی، موږ غنیان. دا خبره نو الله تعالی وی لقد سمع الله، دا خبره زاورما وینا دا خلکو چې ان الله فقیر ونحن اغنیاء. او دا سنكتب ما قالوا، زل چې موږ به دا ولیکو دا کوم خبره چې دوی کړې ده په صحائف د اعمال د دوی، ما قالوا فی صحائف اعمالهم. کرام الکاتبین ته وایي دا بلیکي وقتلهم، بل دا املکو سنكتب ما قالوا وسنكتب قتلهم الانبیاء. دا موږ لیکو چې دوی قتل کړي ډېر پیغمبران بغیر حق بنا حق طریقې سره. زکریا علیه السلام هیڅ او ونقول الله تعالی وی موږ ته قیامت پر چې ذوق وسکای عذاب الحریق، عذاب سوزون کې چاغه ور جهنم. ذالک دا عذاب لسو جن بما قدمت ایدیکم، هغه چې دا وړاندې کړی لاسونو دغه ید ته اشاره کی نو مطلب ټول بدن دی. وان الله ليس بظلام للعبید، الله تعالی ذاته نه کوي، بيزي ظلم نه دی، ظالم نه دی په عبید باندې. فيعذبهم بغیر ذنب، عذاب ولا کوي بغیر ګناه نه. الذين دا خلقته قالوا چې دی ویل محمد صلی الله علیه وسلم، محمد صلی الله علیه وسلم ته دوسوي چې ان الله عهد الینا فی التوراۃ، وی الله موږ سره وعده کړی په تورات کې چې الله نو مې تاسو په هیڅ پیغمبر باندې ایمان نه راوړی. نبی علیه السلام ته دوداوي چې تاسو به ایمان نه راوړی په پیغمبر باندې. یعنی چې نو صدقو چې دا موږ تصدیق وکړو حتی یاتینا بقربان تاکلهن، تر دې پورې چې هغه موږ راوړي به قربان په قربانای سره د اسمان نه او پرې غیر راو برنه و راشي هغه وسوځي. پیږي لکه د چا دغه حابیل قابل شان وای خای نو هغه شان موږ ته په کتابونو کې دا ویل. مطلب خدا چې نبی علیه السلام حکم منو ته تیار نو کنه، نو دا اوس الله تعالی شکو کې دونه قول وته وای قد جاءكم رسول من قبل بالبينات، راغلیو تاسو ته ډېر رسولان مخکې دی نه
من قبل مخکې د معنا بالبينات په معجزات واضحه سره وبالذي او راتل کړو دغه پیغمبرانو قلتم چې تاسو کوم خبره کوي چې هغه سره چې هغه با قرباني د کې خدا اور به وسوي نو بیا د دې باوجود جزا هغه خراسل بکول او تاسو ته دا ویل چې هغه پیغمبر به ایمان نه راوړي چې کوم پیغمبر قرباني کوي او بر اسمان نور راشي هغه وسوي کنه کله خبره تاسو رښتینی وي او تاسو په دې باندې عمل وی نو فلما قتلتموهم تاسو ولې هغه قتل کول بیا ولې دا پیغمبران ها یو خوای چې هغه مقتدا ویلي بل خو تاسو عمل په نه کوي فلما قتلتموهم تاسو ولې قتل کول دا پیغمبران ان کنتم صادقین فی انکم تؤمنون عند الاتيان چې تاسو ایمان براړې په وخت راتلو د قربانۍ کې چې قرباني و راشي وسوي دا به وبکی الله د څنګه او تا هغه باندې تاسو کوم عملو کې چې اوس موږ تاسو ته دلته دا موجود پیګه به کوم فإن كذبوك دا اوس تشریح ورکړي الله تعالی نبی علیہ السلام ته مطلب دا وی خو بعد باندې بیچار کنه نو دا خبرې کوي نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته تشریح ورکړي فإن كذبوك کدو تکذیب کی استایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مکی والا فقد كذب رسول من قبلك تکذیب شو د ډېرو پیغمبرانو مخې ته جاءوا بالبينات غورت لکړو په مختلفو معجزات سره وزبر په صحائف ابراهيم عليه السلام والكتاب المنير کتاب واضح کتابونه تورات انجیل زبور دا کتابونه تم راغلي لیکن هغه په هغه باندې عمل ونکړو نو فصبر کما صبروا دا جزا شو پیګر فصبر ته صبر کوا کما صبروا لکه هغه چې صبر فین دین لپاره دا جزا شو پیګر هغه صبر وکړو هغه نو ته هم دغه شان صبر کوه بس گزاره کوه ورسره روانه ده پیګه او کل نفس ذائقه الموت اعاده د مضمون دی جهاد بیا رااله پیګه هم کله انفاق فی سبیل الله کرم دا مخلوق ذکر کیږي کل نفس ذائقه الموت پروا مشاته دا ټول را رواني دي هر نفس چې هغه سکون کې د مرګ دی پیګه او وانما توفون اجوركم يوم القيامه او پورا باور کی اللہ تعالی جزاء اعمال د قیامت پر جزاء اعمالکم توفون اجوركم جزاء اعمالکم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه سوق چې لرش د ور جهنم زحزح بعودا چې لرش بعودا عن النار دور د جهنم را وادخل الجنه داخل سے جنت فقط فاز دا انسان کامیاب شو نال غایت مطلوبی دی ورسه خپل مطلوب ته چې و د جهنم نه بچ شو داخل شو داخل سے جنت ومل حیات الدنیا آیا نبی علیہ السلام گزاره کوا دا بیا هغه جهاد سره د اعاده انفاق سره مال خرچ کول ومل حیات الدنیا تو دنیا او نه جون د دنیا عیش ته جون دنیا الا متاع غرور مگر دا سامان د دوکې دی غرور یعنی د متاع ما متاع ست ما تمتع به لګو نه په بده حاصل کې به وته نصیب مخه نو د دې وجنا د کی اشاره شو صدا انفاق فی سبیل الله ورکوي مال د الله په لار کې دا نه پاتې کی لا تبلون فی اموالکم او یقینا آزمائش کیږي پتا سو باندې فی اموالکم په مالون تاسو کې ها تاسو دا امالون چې تاسو درکې و انفسکم په نفسونو تاسو کې عبادت مالیه او عبادت بدنیه دا ټول په دې کې تاسو باندې آزمائش ته امتحان کې الله تعالی دا دواړه مضمونو ته اشاره شو پیږي ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب
او البته خامخ واب اور تاسو دا خلقونه چې ورکړ شي هغه ته کتاب من قبلکم مخکې تاسو چې يهود نصارا دي ومن الذين اشركوا ادارنګ واب اور تاسو د مشرکان من العرب سبب اوري اذن کثیره ضرر ډیر زیات ډیر ضرر به تاسو ته رسي خو په ضرر باندې څه کوي صبر کوي اذن کثیره وان تصبروا وتتقوا اکدا دوه شرط تاسو په ځان کې پیدا کړو چې تاسو صبر وکړئ علی ذلک په دې عذاب باندې ضرر باندې وتتقوا الله تاسو خدای نه ویریدل او دې داغه معنی سپراو نه کړ فإن ذلک من عزم الامور دا د هغه معزومات او امورونه دي هغه امور چې هغه ډېر مضبوط لوی همت والے امور دي دا د انبیاء علیه السلام صفاتونه دي پیګه چې هغه یعنی یعزم علیها چې باغې باندې هغه کس کی وای اخذ الله او میثاق الذين اوتوا الكتاب او دا رنګه زجر دی دا وس زجر دی احبار او رهبان ته احبار د علما د يهودو او رهبان هغه پیران درویشان هغه ته دوار زجر ورکی الله تعالی یاد کا هغه وخت اذكر اذا اخذ الله ميثاق الذين هغه وخت چې واغست الله تعالی وعده د خلقنا اوتل کتابه چې ورکړل شوی دا او د کتاب عهد وعده عليهم في التوراة څنګه وعده شدا لتبيننه للناس چې دا کتاب پتا سو بیانوي خلقو ته او د دې یعنی تعلیم ورکې خلقو ته ولا تکتمونه دا پټوي نه نو دوسه چالو کو دا وعده دې پورا واغستل شو ها چې پټ بیانوي به پټوي به نه فنبذو وراء ظهورهم وغرض دې کتاب لردو هو زمي کتاب درځي وراء ظهورهم اخر شاغانونه فلم يعملوا به عمل بهونه کو زدا پشاو ورځو کنه پیګه وکنه واشتروا به ثمنا قليلا او دو واغس په دې باندې هغه عوض قليلا ثمنا قليلا حقير عوض یعنی نظر نیاز او دا نه خرڅول تحریف وغیرہ دا پکې دا پیسې به اغستې دا خو د دنیا مال خواګه ډېر خوا قلیل دی کنه فبئس ما یشترون ډېر بد هغه څه جدو واغست هاذا دا فبئس ما یشترون شراؤهم هاذا دا شرع ډېر غلط شرع نو د دې وجنه اوس الله تعالی مزمت او د خود پسندای او مدح د خود خواهی چې سره یو د سړي صفت کیږي هغه خوخی او مدح یعنی هغه خوخی او زم چې کوم دی هغه سره هغه نه ناپسند کوي پیږي نو د دې وجه دا بیان الله تعالی د قدیرونه پر کل شی قدیر رکوع پیدا دی لا تحسبن الذين يفرحون ګمان دې نه کې خلق چې هغه خوشاليږي بما اتاو په هغه باندې چې هغه دوی نه راتل کړي په باندې ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا او دو ورغني او تعریف هغه چې دو نیوی هغه صفت په دو کې نیوی هغه دو ورغني دا خود پسندی شو کنه یعنی مدح د خود خواهی ده کنه نو دا ويحبون ادو ورغني ان يحمدوا حمد شي بما باغ شي ما لم يفعل لکه ډېر دي کنه دا حمودون شاعران وایي کنه دا تبوي جدا نو فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ته ګمان مکو په دومانه ها بمفازه من العذاب چې دو بګن خلاص شي د عذاب ينجونا چې دو بخلاص شي په بدګي د عذاب د آخرت نه هیڅ نه شي خلاصي ولهم عذاب علیم دوی په عذاب درناک ته پیږي دا د سورۃ سلور مضامینو کې دا مضمون د توحید د اعاده کې سره دلیل عقلی دا دلیل عقلی په توحید ولله ملک السماوات والارض دا الله تعالی د بار بادشاہی اسمانونو نظم کو اول الله علی کل شیء قدیر الله پاک چیز باندې قادر دی دا عقلی دلیل په توحید پیږي هاي
وبل شي کنه ها هاي سورۃ النساء ته ورسو دا اوس الله تعالی دلائل د الوهیت او د وحدانیت د الله تعالی دي او د کمال قدرت او د حکمت ته الله تعالی بیانې دلائل او بیان د حال د دانشمندانو چې کوم خیال خلق دي دغه حال بیانې الله تعالی او دعا په قسمه قسم طریقو سره دعا دانشمندان خلق چې دي هغه دعاګان غواړي شیخ صاحبی دانشمندان و دعاهای گوناگون ایشان دو په قسمه قسم دعاګان سره د اخري د رکوع کې الله تعالی ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو د زمکو کې و ما فیهما واختلاف الليل والنهار او دارنګ په اختلاف د شپو د ورځو کې لآیات دګ آیات دلالات علی قدرت الله تعالی لولی الالباب لیکن خواندان د عقل دانشمندان خلق چې کوم خیال خلق دی دا ټول دلایل د وحدانیت د الله تعالی دی کمال د الله تعالی و دا د اول الالباب چې کوم دانشمندان خلق دی او خیال خلق دی دا د هغه صفت کې الله تعالی الذين لا خلق دی یذکرون الله چې دو یادې الله لرا قیاما فولاړه چې ولاړ نو الله الله کوي وقودا افناستا وعلى جنوبهم ادارنګ پاړخونو باندې ويتفکرون فی خلق السماء او د سوچ او فکر وی په پیدایش د اسمانونو زموږ چې وردا اسمان د ځمکه الله تعالی څومره پیدا کړی او ويقولون ادوي ربنا اے خدای ما خلقت هذا باطلا دا تاسو یعنی ما خلقت هذا باطلا دې پیدا کړی دا تا په باطل طریقې سره دا څه به کار نه دی ګاریو کې حکمت ته دی الله تعالی سبحانك باقی تعالی تنزیها لك تعالی باقی دا فقنا عذاب النار اے الله تما د و د عذاب د جهنم نه وساتي پیګه وکړه او دا وی دا دانشمندان خلک دا وی دا تراغه دغه ته پورې دا بیان دی دا اما تخلف الميعاد پورې دغه پورې دا ټول د دانشمندانو خلق ربنا اے خدا انک من تدخل النار بشک هغه څوک چې ته داخل کو ور د جهنم ته للخلود فيها فقد اخذيته وغطى رسواك اهنته برسادك وما للظالمين من انصار انش ظالمان دے پارا انصار دامین زائد دی انصار اعوان یمنعهم من عذاب الله چې منه کی د عذاب الله تعالی او ویدو دا دانشمندان خلق ربنا اننا سمعنا مناديا يا الله منغ وارد اننا منغ چو سمعنا وارد مناديا دی आवाज کوون کینا ینادی للایمان چې هغه आवाज د ایمان کی هغه نه څوک مراد دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام او دا ان امنو بربکم بیان امنو دغه بیجار محذوف تا بیان امنو بربکم چې تاسو ایمان راوړل پر خپل باندې هغه دا आवाज کیمته فآمنا به اے الله مونږ ایمان او د دانشمندان خلک دا وی نو فآمنا به مونږ ایمان او باغ باندې د پیغمبر باندې ربنا اے خدای فاغفر لنا بخنو کې مونږ ته ذنوبنا ګناهونو زمونږ وکفر عنا سیئاتنا او ته پټ کې کفر عنا یعنی غط عنا سیئاتنا فلا تظهرها خدای زمونږ ګناهونه مه ظاهروي وتوفنا مع الابرار مونږ وفات کې د نیکانو خلکو سره ابرار خلکو سره ابرار څوک دي الانبیاء والصالحین وغیرہ ربنا اے خدا دا ټول دعاګانې دي واتنا ما وعدتنا ترا کې مونږه چې تا وعده کړی مونږ سره به پاګې باندې جار مجرور مقدر اعلی رسولک په واسطه د پیغمبرانو اعلی رسولک اعلی السنت رسولک په جبه د پیغمبرانو ولا تخذنا مرسوک مونږ یوم القیامه پر د قیامت انک لا تخلف الميعاد تو مخالفت د واده نه کوي الله ځکه چې باز الموت شې نه مونږه دا ټوله سمږ راکا فاستجاب لهم ربهم نو قبول کړه دوی لپاره دغه دانشمندانو اولو الباب لپاره الله قبول کو ربهم رب ددو چې انی لا ودیو پروا مساتای نزا کوما عمل عامل منکم عمل او محنت او محنت کون کی تاسو فاکا من ذکرین او انسا
کاغه نروي کې خزوي بعضکم لبعض تاسو بعض د بعضو نه جزئي اره یواز ځان چې سړی ته ثواب ملاويږي اوس بنات د کناسي دی هغه قرآن ته ځان شي ذکی نو الله باغله مې وځي کی تاسو له الله یې وځي دا ټول من ذکرن و انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم دا مضمون دی جهاد طرف ته اشاره ده اخر جاءوا هجرت کو واخرجوا اوت من دیارهم د خارون اخبرنا واوذوا دو تزرر رسول شي فی سبیل زما پلار کې فی سبیل فی دینی وقاتلوا ادو جګړه کې الکفار وقتلوا ادو باغې کې سکیږي قتل کولی شي نو لا اکفرن عنهم سیئاتهم الله وی زبا پټ کم دونه ګناونه ددو ولا ادخلنهم جنات تجري زبا داخل کم دو اغا باغونو ته چې بیږي بلاندې ونه دا غنه ولی ثواب من الله دا ثواب دی طرف د الله تعالی نه او الله عنده حسن الثواب او الله سره نو ثوابونه هم دي دا ومول ورکی الله تعالی لا يخذونك تقلهم بهم في البلاد دا نازل شو بعض مسلمانانو دا وی چې اعداء الله چې دا الله دشمنان هغه چې مونږ وینو چې هغه په ډېرو نعمتونو کې بره په هوا کې په جازونو کې ګرځي مونږ دلته کې ښکته سیکنو من بیا مونږ دا یو قسم دا شو کنه دا یو قسم ګیره شو نو الله تعالی اوس د دې د دوی زړونه خکې کېږي کنه وته وای چې لا یغرنک دوکه کې دیونه کو د مشرکان تعالی تقلب الذين كفروا چلن دا خلق جا کافران دي چې هغه تل کوي فل بلاد بخارون کې تسرفون فی البلاد پیګل کنه تو نه بخارون کې دا تل کې به تجارت والکسب وغیرہ کنه متاع قلیل دا خو مال لګ ون سامان دی متاع قلیل دا لګ سامان دی ثم ما واهم جهنم چې دا ته پات شو اثر کې پټ شولې بیا ما واه جهنم زې استو کې جهنم دی وبئس المهاد او ډېر بد بشره دغه جهنم بئس الفراش هي لكن الذين اتقوا دا بشارت مؤمنانو ته لكن اخر اتقوا ربهم چې هغه یې کې در رب خبرنا لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها دوبه همیشه بده موضوع چرچو کی مقدرین الخلود فيها نزولا من عند الله دا به مهمان نوازی وي دې طرف د الله تعالی نه په دوه باندې چې مهربان سره کوم امتیازي شي تیاری دغه شی بدول اور کو شي من عند الله وما عند الله او هغه چې الله سره د من ثواب او بیا خیر للابرار او غره بیا بهتر دی نیکانو خلقو لپاره د هر سنه وان من اهل الكتاب او بعض دا بشارت هغه اهل کتاب او مومنانو ته دي لکه عبد الله او ابن سلام هغه مرګري او یقینا بعض د اهل کتابونه لمن غدي يؤمن بالله چې ایمان اوري په الله باندې وما انزل اليكم هغه چې نازل شوی تاسو ته القرآن چې قرآن دی وما انزل اليهم هغه چې نازل شوی دوته چې تورات او انجیل دی په هغه ایمان راوړل په دې مو سه ایمان او خاشعين لله دو یریږي د الله نه متواضعين لله لا يشترون بآيات الله او دو ناخري د نور يهود و نصارا باندې لا يشترون دو ناخري په آیاتون د الله تعالی باندې سمنن قليلا اغا قیمت لګ یعنی ایواز لګ د دنیا اغا ناخري انا پټي حق لرا اولئک داخله چې لهم اجر عند ربهم دو دي پاره ما اجرون دي په رب باندې ان الله سریع الحساب الله دې جلد حساب ور سلور مزامینو اعاده ده پیګه سلور مزامینو یو امینو دي نو پدې کې توحید راغی صراحتن او رسالت پکې ضمنن راغی او بل رابطو او صابرو دي نو پدې کې jihad راغی بعد ټول هغه چې کوم پدې صورت کې سلور مزامین ذکر کړ هغه پدې آیات کې الله تعالی ذکر کړي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اصبروا تاسو صبر کوئ علی طاعات والمصائب او دا کې معاصی او نزان بچ کوئ او وصابروا او صبر کوئ په بلایا او د کفار باندې ورابط یو بل سره ربط ساتي یعنی اقیموا علی الجهاد واتقوا الله او د خدای نه ویریږئ تقوا هم دیم دی
لعلکم تفلحون پاره خبر چې تاسو کامیاب شئ تفوزون بالجنه وتنجون من النار پاره کړه دا تاسو دا نصیب شي اللهم صل علی سیدنا دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالى یا الله ته زمونږه حال خوي دي الله تعالی ستا کتاب ته ناست یا الله سات چې دا مرګري ناست دي او د بنات بنین الله ستا د کتاب زده کړی تا الله دوی ته خو مهارت په قرآن کې ورکړي الله تعالی د دې په معارف باندې په حقایق باندې الله مونږه دو ټول پوه کړي مونږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي الله زمونږ ټول جایز مقاصد ټول پوره کړي سوال دعا وکړه زمونږ دلته کې عمرګری و حاجي صاحب سلیم حاجي صاحب هغه ما دغه عمل د زړه اټیک شوی دی دعا وکړه هغه هسپتال کې سیمچ هسپتال کې چې الله تعالی دغه صحت نصیب کړي نور د مرګورو کې چا څوک بیماری او الله تعالی دې صحتونه نصیب کړي الله دې زمونږ په کورونو کې چې بیماری وي مصائب وي الله ټول ختم کړي د دې قرآن په برکت باندې الله دې زمونږ ستاسو ټولو په میدان حشر کې د قرآن سره دا زمونږ دپاره الله تعالی حجت وګرځوي وصلی الله تعالی